ماشوم زما عزتمندو کور نه راووتو او ماشوم د چانه یوه انډه یو دوکاندار نه راپټه کړه کور ته یې راوړه. هغه مور چې کله دا وکتو چې هلکه زما بچی هم دومره شو د یو انډې دا راوړلو شو، ماشوم ته یې څه ونه ویلې. داسې خلک شته، تاسو کې نشته خو داسې خلک شته، داسې زنانه شته چې هغه ماشوم سره پیسې وګوري خوشحالیږي، نکه مکه نه کوي ماشوم ته. ماشوم دغه شان رو رو غلاګانې شروع کړي، بل ورځې چا نه پیسې راوالې وي کور ته یې راوړلې، مور نور هم خوشحاله شوه. والله بچی خو مې ډېر تکړه شوی دی. زما محترمو یو ورځ ځوانېږي که نه، زندګي تېرېږي، ځوان شو چې څومره غټېږي بیا ډاکه عمره غټه وایي. زما عزتمندو لوی ډاکه ماشوم والده، دې نوجوان لوی ډاکه والده لوی معامله کې گرفتار شو او فوراً د پانسۍ په تختې باندې ولاړ دی او دغه ځای کې تېنه تپوس کېږي اخري خواهش وایا اوس به پانسي کېږي. ویره اخري خواهش مې دا دی چې ما له لږه مور راولئ او د مور سره لږ ملاقات کومه. زما محترمو چې کله وله مور راوسته دا ورته وایي مورجانې په دې زړه کې مې غټ ارمان دی چې دا خپله ژبه زما په دې خوله کې لږه ماله راکړي. اوس هسې مړ کېږم به، اوس به هسې فنا کېږم به، همیشه دپاره به زما او ستا د یو بل نه جدایي راځي. امور چې کله خپله ژبه راویسته او د دې بچي په دې خوله کې ورکه، دی بچی په دې خوله کې تېنه هغه ژبه راکړ کړه داسې په دې غاښونو باندې، په دې غاښونو باندې څه وکړو د دې مور نه دا ژبه راکړ کړله. او زرا او فوج بادشاه وایي او ظالمه دا دې څه ظلم وکړو؟ وایي ما ظلم نه دی کړی، دې مور ما سره ظلم وکړو، ما ظلم نه دی کړی، ما سره دې مور دا ظلم وکړو. که د ماشومتوب نه دې مور ما ته نکه مکه کولی، نن به دې مقام ته زه نه رارسېدی، نن به د دې پانسۍ په تخته زه نه ودرېدی. زما محترم مولانا صاحب ستا بچی سره خواري کوي، مولانا صاحب د بدن وینه ستا بچی سره وچوي، خو تا باندې هم څه ذمواري ده. داسې نه بچی دې راوستو مولانا صاحب سره دې کېنولو، مولانا صاحب دته قرآن وښایه، مولانا صاحب دې ته دین وښایه. قسم په رب العالمین بچی نه ډاکټر جوړې، د ډاکټرۍ دپاره په دې بچي باندې څومره مال لګې، څومره هلې ځلې کې، څومره چې کوم دی ځان له تکلیف ورکې، څومره کوششونه محنتونه کې. د الله دین دی ستا په بچي کې هم داسې راشي، فی سبیل الله دې راشي، فری دی راشي او بغیر د محنت دی راشي، بغیر د وهلو ټکولو دی راشي. هغه لوی چت والا، هغه شین چت والا درته ګوري. نو انشاءالله العزیز ربط به ساتو. راځو به مسجد امام نه به تپوس کوو، د خپل د بچي استاد نه به تپوس کوو. استاد محترم څه ته ضرورت دی؟ استاد محترم روټۍ دې خوړلې ده؟ استاد محترم قسم په رب العالمین دې خلکو ته چا وخندل، دې خلکو ته دې خلکو ته چا وخندل؟ دې ته د قیامت په سخته ورځ باندې به دې انسان ته الله وخاندي، الله به ورته وخاندي. دې ته تندي مه راچوئ، دې ته تندي مه راچوئ، ورنه د قیامت په ورځ به حشر به دې خطرناک وي. دې خلکو سره محبت وکئ، دا د الله د کور خلک دي، په دې مالو لګوئ، په دې جانو لګوئ، د دې خلکو خدمت وکئ. قسم په رب العالمین ستا د مغفرت یوه ذریعه به جوړ شي. زما محترمو دا ماشوم زه ودرومه تا حفظ وکړو، ماشاءالله دې خوا راشه لږ، دې هلک چې کوم دی دې نوجوان حفظ وکړو. ستا څه نامه ده؟ محمد یاسین. د دې څه نامه ده؟ حافظ قرآن به څو کسان جنت ته بوځي؟ 10 کسان. 10 به کم کسان بوځي چې په چا باندې جهنم اور واجب وي؟ داسې ده که په چا د جهنم اور واجب وي. نو زما محترمو زه تاسو نه تپوس کوم چې دا د یو کس نه خفه دی، دا د رشته دار نه خفه دی، دا د ماما کاکا نه خفه دی، دا د ګاونډي نه خفه دی. ته هغه ځان سره شادیحال ته بوځې، ته ترې خفه یې، خبرې ورسره کې، جومات ته راولې، مرکز ته بوځې، نو جنت ته به یې څه بوځي؟ زه کښېنه شادیحال ته نه بوځي، مسجد ته نه راولي، یو پروګرام ته ځان سره نه بوځي، خفه دی تی، نو جنت ته به څه بوځي؟ مسجد امام د یو مقتدي نه خفه دی، دا چې د شپې تهجد ته راپاڅېدو، دې دا لاسونه اوچت کړه، تا ته به دعا کوي که نه؟ یا الله نور یم غټ کا، یا الله نور یم مالداره کا، یا الله نور هم وله عزت ورکا. ولې زه خفه کړی یم؟ توبه وباسئ. قسم په رب العالمین دا لاسونه دا منګولې الله ته اوچتې کړي، والله په دردونو به م الله ودردوي. د دې خلکو دعا واخلئ، د مور او پلار دعا واخله، د یتیم او د مظلوم او د کونډو رنډو دعا واخله.
زما محترم په دې دعا سره به موږ او تاسو کامیابی ته برسو، فلاح ته برسو. نن والدین په کورونو کې ناستي، بچی ته زما عزتمندو پلار د سړي بچی نه ښکاري، لور ته مور د سړي لور نه ښکاري، مور غریبه پلار غریب په دې کور کې د نوکرانو غونته کې زندگی تیری، پلار بچی ته خبره کولی نشي. زما محترم ځان له کار وکړو، مور زما عزتمندو لور ته خبره کولی نشي. بکواس مه کوه، بکواس مه کوه. مور لور ته څه وایي؟ لور مور ته وایي بکواس مه کوه. زما محترمو هغه پلار چې کومه ځواني ستا د کوششونو محنتونو نه ستا د راغټېدو ته په انتظار وه، هغه پلار خپله ځواني تا نه زار او قربان کا، هغه مور خپل ښایست خپله ځواني تا نه زار او قربان کا. نن دغه بچی چې یوه سخته خبره پلار ته وکړي، د دې پلار په زړه به څه تېرېږي؟ د دې پلار په زړه به څه تېرېږي؟ انشاءالله د دې والدینو نه به دعا اخلو انشاءالله. یو وی مولانا سے ماتا دعا وکا، قاری سے ماتا دعا وکا، پیر سے ماتا دعا وکا، مجاہد سے ماتا دعا وکا، پلار ته وی ماتا دعا وکا، مور ته وی ماتا دعا وکا. ته کار داسې وکا، داسې خدمت وکا چې د زړه نه بې اختیاره درته دعا وکړلی شي. دغه دعا ده. ته په سوال خلکو نه دعاګانې غواړي، خدمت وکا، محنت وکا، کوشش وکا، د چا زړه وګټه چې هغې د زړه نه تا ته چې کوم دی دعا وکړي. نو انشاءالله العزیز د دې ټولو خبرو اهتمام به کوو که نه؟ انشاءالله ستا بچي له الله مقام ورکو. زه چې کوم دی بار بار مبارکتیا ویم هغه والدینو ته، د کوم والدینو بچي چې حافظان جوړ شو، د کوم والدینو بچي چې ناظر خوان جوړ شو، زه بار بار مبارکتیا ورکوم، زه بار بار مبارکتیا ورکوم. مبارک دی وي هغه چا ته چې زما محترمو چا خپل بچي ته قرآن وښودو، سبا به په قبر کې پروت وي، سبا به زما عزتمندو د نیکو اعمالو د نیکو ضرورت به وي. وروسته د یو کس داسې پرېښی دی لاس به اوچتی، یا الله قرآن مې ختم کو، د دې اجر او ثواب زما نیکه ته یا الله ور ورسوه، زما مور او پلار ته ور ورسوه. زما محترمو او بل طرف ته عزت وګوره، مقام وګوره. یو علاقې ته، یو ملک ته، زما عزتمندو یو چوک او بازار ته وزیر اعظم را روان وي. څوک را روان وي؟ اخري خبره کوم، څوک را روان وي؟ وزیر اعظم. نن هر سړی وایي که نه زما بچی وزیر اعظم جوړ شي، وزیر اعظم. زما بچی چې کوم دی د ملک بادشاه جوړ شي، زما بچی چې کوم دی د کرسۍ خاوند جوړ شي، په اسمبلی کې ناست وي، زما بچی دی وکیل جوړ شي، صدر جوړ شي، پایلټ دی جوړ شي. زما محترم واورئ، وزیر اعظم یو چوک او بازار ته را روان دی او خلک استقبال ته ولاړ دي، ګلونه نیولي دي، سیرې نیولي دي. استقبال دپاره ما طرف ته توجه کوئ. اخري خبره کوم، ما طرف ته توجه کوئ. سیرې نیولي دي، ګلونه نیولي دي، ګفټونه نیولي دي. څوک را روان دی؟ وزیر اعظم را روان دی، د ملک وزیر اعظم سربراہ را روان دی. خلک د هغې د چهرې په تماشه دي چې یاره راشه دیدار به وکړو، ملاقات چانس میلاو شو، ملاقات به ورسره وکړو. اوس راشئ د حافظ قرآن او د تعلیم مقام واوره چې کله د کور نه راوځي، د کور نه راوځي، د دې محلې څه نوم دی؟ ډیری کلی. دا ماشوم د ډیری کلي په دې کوڅه باندې را تېرېږي، مسجد ته را روان دی، قرآن زده کولو را روان دی، قرآن حفظ کولو را روان دی. د ډیری کلي دا کوڅې ګنده کوڅې دي، په دې باندې خره تېر شوي دي، په دې باندې بیلمازان تیر شوي دي، په دې باندې سودګر تیر شوي دي، په دې باندې پاک انسان تیر شوی دی، په دې ناپاک انسان تیر شوی دی. دا علاقه، دا ځمکه، دا ګنده ځمکه ده. د حافظ قرآن د خپو نه قربان شم، زه د حافظ قرآن د خپو نه زار او لوګی شم چې زما محترمو کله دا حافظ قرآن دا ماشوم د کور نه راوځي او په دې کوڅه را روان وي، الله فرشتو ته حکم کوي، ای فرشتو ځانونه ورسوئ، دا طالب، دا ماشوم، دا نوجوان، دا سپین ږیری د قرآن زده کولو دپاره د کور نه ووتلو، جومات ته روان دی، مدرسې ته روان دی، فورا لاړې شئ او د هغې د خپو د لاندې خپلې وزرې خورې کړي. ها دا مقام چا ته میلاو دی؟ دا قرآن والا ته میلاو دی. ورڅې وګورئ بل څوک دې داسې ثابت کړي چې وزیر اعظم ته داسې فرشتې دې خورې کړي خپلې وزرې. بل چا ته پایلټ ته، د یو علاقې خان او نواب ته فرشتې دې خپلې وزرې خورې کړي. دا وزرې چا ته خورئ؟ دا د دې مدرسې دې فقیر او ملنګ طالب ته خورئ. خپل بچی به حافظان جوړو، عالمان به جوړو انشاءالله العزیز. دا ماشوم ته نن نه راوستو چې کومو بچو زما عزتمندو اوسه پورې قرآنونه نه دي شروع کړي، کوم والدینو په خپلو بچو قرآنونه نه دي شروع کړي، شروع کوو به انشاءالله. نن نه به داخله کوو انشاءالله. ګورئ زما دا خبرې به چې کوم دی
الا برنګ راوړي چې کله تا خپل بچی لاس ونی ولو او مولانا صاحب لدی راوستو مولانا صاحب مالی تعاون وی مالی تعاون بکوم جانی تعاون وی جانی تعاون بکوم نور څومره خدمت وی ان شاء الله العزیز د الله په دین باندې چې کوم ځواني قربان نشي په هغه ځواني باندې د اور پوری شي کم مال د الله د دین نه قربان نشي په هغه مال باندې د اور پوری شي زما محترم دا ماشوم قاری سے مولانا صاحب تناسته مولانا سے ورته وی بچي وایا بسم الله الرحمن الرحیم سوي ورته وای لک یو ځل په شوق سره ټول سبحان الله وای چې کوم وی خو ویل چې کوم د دې دی لګوي او چت आवाज سره وای دا आवाज خو مونږ دی بار ځکه بم چانه اوریدل دا आवाज به مو ته جنت ته څنګه بوزي لګ مینی سره وای زما محترمو دا مولانا سے معشوم تو تاسو ټول وای بسم الله الرحمن الرحیم وز قربان شم دا غلوی الله نا پدیو بسم الله باندې الله د شپږو کسانو مغفرت کی یو د دې معشوم یو د دې مولانا سے یو د دې معشوم د مور او پلار یو د مولانا سے د مور او پلار بسم الله سره الله د شپږو کسانو مغفرت کو معشوم لا قاعده نه شروع کړي معشوم لا ناظره نه شروع کړي معشوم لا علم نه کړي نو په ایمان وایا چې کله معشوم ناظره شروع کی کله معشوم د قران حفظ کی کله معشوم علم کی بیا به ورله الله سور کوي زما محترمو ان شاء الله العزیز نن به کوشش کو عزم بکو خپل زنانو تبم دین خایو معشومانو تبم دین خایو نموت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نموت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت صحابہ اہل بیت پہ قربان ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین